نو عزیزانو خدای را نیولی یو خدای بمکنی یو خدای دې ټولو خبرو ته سوچ دا مونږ سره داسې ولي دا مونږ سره داسې ځکه کېږي چې مونږ خدای را نیولي که تاسو وایئ پلانی خو ډېر نیک دی نو هغه ولې خدای را نیولی دی دا واورئ د موسی علیه السلام په قوم چې عذاب راغی نو ځوانان پکې بیزوګان شو او سپین ګیري پکې د خنزیر په شکل شو خدای دې سپین ګیرو خو ګناه نه وکړي وی دې سپین ګیرو ورته کته ومنې کولې نه دوی ورته کته چې دا ځوانان غلط کار کوي او د پیغمبر نافرمانه دي او منې کولې نه نو چې عذاب راغی نو سپین ګیري پکې د سپین ګیر په شکل نو مونږ سپین ګیرو سره به دا چل کېږي او ځوانانو سره به دا چل خو انجام بیا وروسته څه فانتظروا انا معکم من المنتظرین نو دغسې ښه ماما د اړمې باغ کېږي ځکه متیا دې کوم دی کوم خیر دی تاسو را سره غول خورئ تاسو پوه شوئ په خبره باندې زه در سره متیا دې کوم تاسو را سره غول خورئ همغه د کشمیریانو خبره ده ما ته مولا صاحب ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته څنګه مولا مال ته تللی ویل نه مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی ویلې نه مال خو چې څنګه ته بې غیرته یې داسې ځم یم که نه بېختي وځه ته نه یې تللی زم نه یم تللی نو زه ستاسو امام یم که د متیاز کوم تاسو را سره غول خورئ هر یو ډېر تاسو خپلو هر یو په خدای باور دا د سپېغولو ختم دا خلک والي چې خېټه مې ټیک شي دومره د مږو غول پټي وي که نه دا کولاو غوړي چې یا نه وي که نه کولاو غوړي سر یې کولاو د دوکاندار نه پاتې شي سهار چې ورشي دومره ډډه پړسېدلې مږه پکې پرته مږه د لکۍ نه ونیسي چې ویې غورځوي غوړي په تا فرق دا د اورېدو درته نه وایم ماما ما لیدلي زه د اورېدو خبرې نه کوم ما لیدلي تاسو خیال ده په هغه دا د شړشمو تیل دي داسې پړکېدل دا اچار دي اچار دا اچار د ګنټګر د اچار دی او ظالم اچار ته ورشه د هغې په اقومانو کې وګوره داره مېتې کړه مږې پکې پرې تاسو یې څه په شوق خورئ نو ماما مږې خواره تاسو یې پیرډي دا چکې دي چکې دا چکه په خدای باور وکړه چکه مې د یو دوکاندار نه واخېسته مالډه مې سوې برامدار خو چې راته یې پیاله کې واخېسته چې مې کاټونه پکې داسې که 3 کیرړي پکې روکړ په دې کې داسې پړسېدلي کیرړي پراته دا پی دي پی نو ماما څه به درته وایم دا کوم شي ته چې تاسو په ښه نظر ګورئ دا تاسو خورئ دا تاسو خورئ په خدای باور وکړه دلته یو دوکاندار زمونږ د بالا ماڼۍ په بډهبیره کې یو ماسته مرداره هغې په ریړه کې راچولې وه او دلته یې راوړه په دې کلي و خلکو یې خرڅه کړې ما چې واورېده په 30 کاله کې ما د هغه نه بیا غوښه نه وه دا غوښې چې ځوړند دي دې کې وګوره دا د غولو مچان نه دي هغه تور دې چې پکې دننه کیښي اچو تاسو خورئ کومه ګنګیله چې دې ده تا د ملک صفایان او ما خو بار ملکونه هم کتلي ما خو بار ملکونو صفیانې کتلي دي ما د بار ملکونو غوښې کتلي دي ما د بار ملکونو د کریانې دوکانونه کتلي دي او ما پاکستان هم کتلي کوم ګن دی چې تېر په خدای باور وکړه د بازاره مې ښوروا راوړه چې ښوروا مې راوړه چې نوړی مې پکې داسې کړه چې خولې ته مې کړه کرچار چې کرچار شي چې نوړی مې خلاص کې راتوکه چې مې کته ډمبره وه مچانو خوړو ته وایم مچخواره خو یی مې دا د بازار روټۍ دي څه په شوق دا مې داسې په منځ وکړه پړسېدلې کیرړی پکې خدای به م درلود یم مړه دا خولې نه دي پاتې هغه مرداري نه ده چې دې ځای ته تېرېږي کومې خولې کې چې کیرړي ګرځي مچان پکې ګرځي ماشي پکې ګرځي کومې خولې کې چې د مږو ښورواګانې تلېږي هغه خولې الله ویل چې دی هغه به ستا اوازه و مردار یی مردار یې در باندې خدای خورئ پاک خلکو باندې الله پاک د ټول پاکستان پوزیشن وګوره او حال یې وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې یو جابر حکمران ته یو حق خبره سړی شکر دی چې په دې حدیث مې هم نه معلوم تاسو خیال نه نو ستاسو دوا پکار ده ما ټیټه خبره اوسه پورې چاته نه ده کړې 30 کې محنت مې کړې خو زه دلته څه خبره
خبر وکړم یا به د دکان ته رامنډې وایي چې مونږ ته مو سوخایه په دغې نه کېږي. تاسو پوه شئ په خبره؟ تاسو ته یې موخه ده حلوان وړی نه ده چې خوله کېدله درکمو. ما 14 کاله طالبګیري کړې ده، 14 کاله. په دې جومات کې مې سړی روټۍ مرچکي سره خوړي چې مې هغه دی ګوام خامخ ناست دی. دا زمونږ د بچپن ملګری دی. نور ګوان خو لاړل، خدای دې وبخښي. دا یو شته په دې جومات کې 14 کاله طالبګیري کړې، بیا مې 19 کاله استادي کړې. نو عزیزانو هر څه محنت او مشقت سره زمونږ استادانو به دا یا طالبانو به دا چرته منلم نه چې هلکه نری غوښه هم لاسته ته وایي یا چرګ هم لاسته ته وایي. خو دا طالبان دي او زیبه استادان دي او مولیان دي دا پړسېدلې روټۍ د نن بیان وخوري او غوړې ښورواګانې ډډه خېټه د چنډخ په شان د شپې پراته یا کتابونه ګوري یا سبقونه یاد خیالمار په کومه لار چې دې طالبان به په مخه درځي زمبی زمبی به کېږي او چکر باندې راوځي. مونږ د چکر نوم زمونږ لوی چکر به دلته دا و چې دلته سید حسن پیر زیارت دی یا رحمان بابا زیارت. په هفته کې به یو ځل لاړو چاجوش ماجوش به م یوړو هلته به م چای مې پخې کړي چې دا زمونږ مجلس دی، بس دا زمونږ لوی محفل. بازار ته تله خو تصور نه کېده، قصهخانه به مونږ په میاشتو نه کړ. نن د کابلۍ په خوله کې بایسکوپونو سره ګوره طالبان به په مخه دي. نو عزیزانو مراقبې هغه خلک زده کوي چې چا په غور او سپېرو جوماتونو کې او سړو کې وختونه تېر کړي. مراقبې او تاسو مراقبې نو مجدد الفداني رحمت الله علیه مراقبه کې ناست و، لوح محفوظ یې ولیدو چې ګوري مولانا طاهر چې دی پکې شقي لیکلی شو، معنا بدبخت دی. ډېر خفه چې دا سړی خو زما بچو ته سبق ښایي او دی په لوح محفوظ بدبخت لیکلی دی، نو دا خو به دوزخ ته ځي. نو دی وایي چې ما سوچ وکړو نو یو خبر رایاده شوه چې د نیکانو په خلقو په دعا باندې تقدیر هم رد کېږي. تقدیر دو قسمه ده، یو مبرم ده او یو معلق ده. معلق تقدیر چې ده هغه د نیکانو خلقو په دعا رد شي. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نو ما دعاګانې شروع کړې، یو میاشت دعا مې چې وکړه، میاشت پس مې چې بیا مراقبه وکړه نو په لوح محفوظ مې چې نظر پرېوتو نو مولانا طاهر چې و هغه د شقي په ځای سعید لیکلی شوی، یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی. نو عزیزانو دا خلق هم اولاد ادم چې ناست به په ځمکه او لیدو به یې لوح محفوظ. ویلې دي یو بل راته وکړه ایمان څه چل دی؟ ویل د دې دوکان د بجلۍ د کینسلیشن آرډر دی چې بیلونه یې نه دي داسې راوي ویستوه. ما غالب ته وویل ما هغه ډېری ورته راوباسه د بیلونو چې مونږ خو د ټایم نه مخکې داخلې وو، په دې تېره میاشت کې مونږ 1200 روپۍ داخلې کړي. چې یوې کندو تنګي له ټک ورکړو دا د کمپیوټر غلط، دا د کمپیوټر غلط اندازه کوه. دا د دوی هغه کمپیوټر سیسټم چې دومره ډېری د بیلونو یو پکې فضا نه دی او آرډر یې په دفتر کې کېږي، دا یې دفتر دی او دا یې افسران دي او دا یې کلرکان دي او دا یې کمپیوټر دی او د بجلیګر ملا د دوکان د بجلی د کینسلیشن آرډر راغلی. نو ما ورته وویل چې زه درته کلمه تېروم چې ما په زندګۍ کې 3 کاره نه دي کړي، یو د بجلی غلا، یو د سویګیز غلا او یو د بمبې غلا. دا مې په زندګۍ کې نه دي. د هغې د پاسه ما سره دا چلو. نو تاسو به خدای له وکړئ نه، انشاءالله تماشې به د ځان کوئ، خدای ته رجوع کېږئ نه، خدای سره رابطه او تعلق نه پیدا کوئ، تماشې به د ځان کوئ. خبره مې دا کوله چې صدر د آسونو سیل ته د کروڑونو روپو یو ورځ اوس محمود غزنوي کم دی نه پیدا کړ. یو ښځه وله راغله چې د دوی ګوته مې هندو غوسه کړه، د هندو په پایو کې ګوته ورکړې وه نو هغه ګوته د هندو پرې کړه چې زما پای دې پلي. محمود غزنوي وی په ما دې روټۍ حرامه وي چې تر څو پورې نو ستا د ګوتې بدل نه یم. نو په تمام هندوستان یې حمله وکړه
او د سومنات بوت دروازې چې کابل ته وړې وې هغه اوسه پورې په کابل کې پرتې وې. ظاهر شاه بیا واپس هندوستان ته ورغی. تمام هندوستان یې فتح کړو د یو کونډې د بچي د ګوتې دپاره. نن تمام ملک چې د قوم بچي کباب کېږي لګیا دی او مشران یې سیلونو ته ځي، مشران یې انترکان ته ځي، مشران یې شادي حالونو ته ځي، مشران یې نشته حالونو ته ځي. دا تاسو مشران دي او تاسو یې قوم. پس محمود غزنوي کوم دی نه، نو اقبال مرحوم وی چې نو غزنوي میں تڑپ رہی، نو غزنوی میں تڑپ رہی، نو ہم ہے زلف ایاز میں، نو غزنوی میں مزہ رہا، نو ہم ہے زلف ایاز میں، نو حسن میں رہی شوخیاں، نو عشق میں رہی گرمیاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان نہ ہو تو جہان نہ ہو. گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، اچھے اچھے مر گئے، کدو کریلے رہ گئے. تاسو کدو کریلا پاتې شو، کدو کریلا پاتې او کدو کریلا در باندې حکمرانان. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کې قوم ته چې کېږئ نه فانتظروا، د الله د قهر انتظار وکړئ، انا معکم من المنتظرین. زم انتظار کوم او تاسو کوئ، ګورو چې خدای به څه کوي. واخر دعوانا